خو افسوس دی چې دغه ملک کې یو داسې نظام حکیم دی چې هغه نظام کې هغه منشیات فروش ته پکې دا سپورټ حاصل دی. او بیا ډېر افسوس دی هغه کس ته چې یو محرر ونیسي او بیا بله طرفه بل یو مشر ورته راشي کوم شکل کې ویلي نه وي چا شی تعلق ویلي نه وي هغه بیا خپل هغو تعلقاتو بنیاد باندې خپل سوي کلی د خلاف کار دی منبر استعمال شي هر یو تنظیم هغه آواز وشد که دغو سلیمانو خلاف دا داعش نه بتر دی القاعده نه بتر دی طالبانو نه بتر دی دا ایک نمبر افساد فی الارض مصدیق دی. دوی سره جنگ پکار دی دوی سره دغه خوږه لهجه نه دی پکار چې ما تاسې کومه شروع کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. بر محمد و آل محمد سلام. ډېر نورانی محفل دی او ایجنډه یې ته معلومه دی بغیر د څه مقدمې نه دې باندې خبرې کوو انشاءالله. مختصره رئیس تاسو خدمت کې عرض کوم. ایام د قرآن مجید تاسو خدمت کی تلاوت کړله. پیغمبر کریم ته خدای خطاب کوي چې ته خالق اسلام طرف ته دعوت کا اروي غواړه. اول ټیکنیک دغه دی چې بالحکمه اسلام حواله سره اول ابزار سے استعمال هغه حکمت دی علم دی معرفت دی دلیل دی استدلال دی. دې ذریعې سره ته خالق اسلام طرف ته دعوت کا. دویمه طریقه دی والموعظة الحسنه بهترین طریقې سره موعظه ورته وکړه. و دریمه وجادلهم بالتي هي احسن ځنه کسان داسې دي چې هغه هټ درم دي هغوی سره یوه بهترینه مجادله وکړه. خو هدف یې تو دغه وي چې د خالق اسلام طرف ته شي کې دعوت کړي. نو ما توصیه څه واقعا که د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله پیروکار یو یا هغه منونکي یو پکار دی ایمو زندگی کې هم دعوت موجود وي تبلیغ موجود وي. څه اول انسان ځان شروع کی خپل ځان باندې مکمل اسلام اپلای کی د اسلام جمله اصولو نه پکار دی هغه اشنا شي. اشنا د بعد هغه ټول اسلامي اصول ځان باندې شي کې حاکم وګرځوي. دویم سټیپ کې هغه وقو انفسکم واهلیکم خلفانین کور وکي بشونه کور وکي کور ولا باندې دا دویم قدم دی. دریم قدم داغه دی چې دا انسان مسئولیت پکور دی او پیژندي چې مدینه علاوه نور مسئولیت صورت دی صدا الفاظو کې داغه دی کومي ملاد کې اوسه کومي محله کې اوسه پکور دی آلتا تخپل کردار وخی کوم کلی کې اوسه اخکلی کې پکور دی تو یو کردار وی. خو شروعات انسان اول خپل ځان وکي خپل ځان کې به اصلاح راولي. هغه اصلاح د بعد روزي وی معاشري کې وکسي چې کوم اضرار دي خصوصا چې کوم ایجنډه دی د منشیات حواله سره یا فحشی اوریانه حواله سره زبه ونوان یو شیعه یا به ونوان مسلمان ایما فریضات ده. زبا صدا الفاظو کې د توای واضح الفاظو کې موضوع کې آیا شوک شته دي چې هغه منشیات او حواله سره وایي چې دا جایز دي نشته. آیا شوک شته چې دا وایي چې دا حرام نه دي نه داسې چوب ان شاء الله دغه جامع کې نه وي. آیا معتقد یو دغه خبرې باندې کړی یو چې منشیات یو معضل دی منشیات یو فساد دی منشیات د انسانیت او د مذهب او د دین یو دشمن دی. آیا دغه خبرې مو معتقد یو کنه؟ یقینا یو. اوس لکه منیجر صاحب اشاره دا وکړه چې سپین دوه شی او د لاسه نن د یورپ حساب وګرځېدو وایي مسلمانو هغوی کې یو انده منشیات و یو اوریانی و فحشی. اصل اکثر کې وغړه وایي اسلام چې کوم شی حرام کړی دی هغه بې وجې نه دی حرام کړی.
وہ صرف دی وجہ نه د حرام کړي چې یاره دی باغی دنیا کې سزا ملويږي اندغه دنیا کې د حرام خپل نقصانات دي کوم یو حرام څه ته وړوي هغه موسیقي ده هغه منشیات دي هغه شراب دي هغه غیبت ده هغه تهمت ده اندغه دنیا کې خپل نقصانات دي خود اندغه دنیا کې هغه نه یو منشیات تاسو وکړئ د روایت کې دا جمله ده او دا روایت اهل سنت اهل تشیع ارجو ذکر کړی دی نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن کل مسکر و مفطر پیغمبر هر مسکر نه منع کړی دی مسلمان مسکر څه نشه آور دی په دا خو معلومه شوه دا وروسته د دویم ټکی ډېر مهم دی و مفطر سست کننده چې انسان کې یو تحرک دی یو تحریک دے انسان کی یو انقلابی سوچ دے داغا نشا اخشین انسان کلا وغرزوی اسلام اغشے کڑے دے حرام کڑے دے چطور کی بس سستی رو والی تو نشاد نا تو تحرک نا تو پسوالی نا تیر کی وہ سوچ داو کوئی دغه منشیاتو کې اثر څه دی ایدی اثر دغه دی چې انسان کې نه یو دینی غیرت هغه سپڼ کې انسان کې کموي کمزورې کوي د هات د انسان راولي سوچ کوئ واضح الفاظ کې ده د هات د انسان راولي چې ناموس غیرت او ناموس کسا مو تاسو کې د غیرت او د ناموس او د پردې او د حجاب دغه غیرت اسلام شواله دی و اسلام اټول جوانب مد نظر ساتلی دي سو کوم شي نه دي هغه واجب نه حیا کمیږي هغه کې یو منشیات دي دا سپین ځوانان چې بیګا تاریخ سره دغه ملګرو پاتلو سو کسانو سپین ونی ولالو تاریخ بورس ظاهرا یوا انګلیش کیا غیشتا دے آتا منم کی بداغا بشیو دے خیال ہویا چا دوی لوڑا لکشتے ہو سارا بیا ووختا لکشتے وسوالی چا بیا بو واپس نسو روح سپینے وانی ولالو پا کامو کسانو باندی ویلی اسلامی غیراتو کی موجود ہو بیا سا دا دیر شوالو ویلی بویا اکرالو ناشادو رسیوتا شوا سے اسلامی غیراتو کی شو خاتم شو وشا بیا اسمکی وی نموش وی علاکی دا سوچ اغنوواتلو زو ساده الفاظ کې دا چاټول تورسي کې خبره بیگانه بل اورسي یو که درمن انسان ټلیفون راکړلو چې مو ورور دې تورې او قبرستان کې کابر ده مو نه غزي ابو جنډا لګولیو سبل سروغ لالو جنډا او سره کومه غ پنځای وغه نه یې خو ډنډای و نه وړیو او وسپنه والا شاغه د غام چوتي مواد مخدر منشیاتو د لپاره پیسې نه وی هغه ډنډې ته ایلو خدا شیش واغا دینی غیرات کام شوالو وزا خو بل زینه نه روغلالو کن دی دا ویلی شی چکلا انسان دا شی روشی بیا غی دینی شایعو کی کام شی چا غی دین کم غیرات دے زن وقت کی آغا مولا حسین علیہ السلام چکم جملہ شمر تے استعمال کردی دے چکا شیری دینی غیرات کی نوی عرب و غیرات زون کی پیدو زن وقت کی دسے دے چه اسلامی غیرات بے انسان نوزی پختو غیرات انسان اوزی هغه بیا پیوی نوی تړلې نن مو ته صدق باندې متفق یو چې دغه شي کې د اثر شته د کوم څه تاسو اوریانه او فحشه مثال ورکوي هر سړی د پاده ده چې دا د چی د چی چوسه د چی کوم ګوډو کې دي وې نه دي ټولو نه خبر ګوډیا معلوم دي سړایا معلوم ده حکم ولا کو د سی اغایا معلوم دي د ټولو د معلومي خبره خبره داغه دې چې د موویلی دوره کمزوري شول کسا کلی کې افسوس خبره ده چې کلی کې منشیات فروش والا بډګری نشه خرڅوي یو دانه خرڅوي 99 کسان چې وته کوي ستګ منشیات فروش یو نشه څه کوي هغه بل باسته خپل یو باسته چې هغه موعظه سره تعلق لري هغه ته واسو نصيحت وکي هغه ته څه دی یو رای حل ولټه کې قائد شهید ولا رای حل څنګه هغه ته یو ځای جوړ شي وای درا جوړ شي څنګه ته علاج وسو شي معالجه وسو شي یو داغه ملعون یو داغه سالم څنګه رشي ملکونه مختلفو ځایونه نشر وړي هغه کلی کې خرڅوي دغه باندې خاموشي واقعا یو غټ جرم د سمودي کو یو غټ جرم د سمودي کو
کسا طالبانو نیمو لعنت کو، القاعده باندې لعنت کو، داعش باندې لعنت کو، ویلې کو څنګه د خودکش راوړي دلته د لاس 15 شل دیرش د ورځي خو هغوی څه دا کار وکړلو، خو ته یې څه ورځولې، خو شهید شولې، شهادت را شاده کړ. اما داغه ملعون دا داعش نه بتر دی، القاعده نه بتر دی، ویلي داغه بشي څه په نشو روغ دی کړل، دوی بیا نه مذهب دی، نه دین دی، نه ناموس دی، نه علاقې دی، د وورې ولا کولو. بقاعده مجتهدانو فتواونو کې شته، تحریر الوسیله کې نور الله مرقده امام خمینی بسرګوار یې څه دا بیا افساد فی العرش کې رسی، خو کاش که اسلامی ملک و اسلامی حدود چرې کېدل افساد فی العرش بنیاد باندې دغو کسانو بقاعده شرعاً پنسه واجب ده. و ایران کې شوي اندسې دي ویلې څه دی باندې یو عنوان فقهي کې صادق رسی محارب علی رسول الله، محارب علی الله، څه دا خدای سره جنگ کې دی، دا رسول الله سره، و محارب الله و رسول یغه سزا ده څنګه پنځه شي. خو افسوس دی چې دغه ملک یو داسې نظام حکیم دی چې هغه نظام کې هغه منشیات فروش ته بقاعده سپورټ حاصل دی. او بیا ډیر افسوس دی هغه کاش ته چې یو محرر ونیسي او بیا بله طرفه بل یو مشر ورته راشي، کوم شکل کې ویلی نه وي، چا شی تعلق ویلی نه وي، هغه بیا خپل هغو تعلقاتو بنیاد باندې خپل سوي. که څه دغه باندې مو تاسې خاموش دا غټ جرم د موږ کوو. نه یو اسانه طریقه یې دی چونکې پکار دی رای حل وکړو. رای حل دغه دی چې موږ دنیا تنظیمونه دي سیاسی و مذهبي، خپل کوم ویشن دی هغه اوس هغه کې پرېږده، خپل کوم سوچ دی هغه پرېږده، منشیاتو ته ارسو یو شو. سیاسی تنظیمونه مذهبي تنظیمونه ارسو یې ورته یوه کو، هر کلي نه به یوه کمیټه ورته جوړه شي. خو داسې نه قوم زور د دیر تکات واده ځنه کسونی ضلع روغه راغله، ضلع هوټل کې یاد دی، ضلع خودوابي کې یاد دی، خو هغوی کې حرکات شته، هغه پوسېدله. ما تاسې بې نهاده خاموش کړي یو، تقسیم در تقسیم شوي دغو شیو کې. که کوش واحد رای حل دغه دی چې اعمال دي ته ټوله یو شو، یوه پلیټفارم باندې جمع شو، ځکه شعر واقعا د افساد فی الارض دی، حرب من الله و رسول دی، د علاقې دپاره یو خطرناک معاشل دی، دی باندې خاموشیه جرم دی، او دی باندې پکار دی چې ما تاسې متحرک حرکت آور کمیټې جوړې کړو چې هغه پکار دی هغه کلي کې دا دوه کسان چې دا ټوله کلي خرپوي، دی باندې واقعا دغه ما تاسې خاموشیه جرم دی. یوه بله جمله ده داسې ذکر کوم، کشه بیګا مو نن یې وکړله ټرو اسلام کې هغو شاور کړي ده، خو ډېره ښکلې جمله ده. ځنه وخت کې کسه ځان ته دوکه ویر نه کوئ، که شوکې در کوي منبر نه هغه تو غلطي دی چې ته دغې دوکې کې رسې. چېرې حسین دی یوه اوښکته لکه ته وشه جنت ته لاړلې، که په دغو ژړوالو یا په دغو سینو خو بیا کوفې والا اول نمبر دی که نه دی. بیا هغوی کې حرکات نه و. حسین شهید شو، هغه نه ورسته شاړه، ورمنه زینب بازار کې ودرېږي، هغه نه ورسته شاړه. جمله دا شی دی څه کردار حرکات انقلابی سوچ مهم دی. که چیرې کردار و انقلابی سوچ ته نه وي، سلو کالونه سینکړو سالونه لات و منات بوتان کعبې کې کېښللی شول، هغه ته نه مو مسلمان نه ویلی شي نه انسان نه ورته ویلی شي. که په سلو کالو دغو متمخانو کې په دغو ژړوانو وي او کردار د نبي دین حسیني ته نه جوړېږي، حسیني نه جوړېږي. نن کلم کلی د خلاف کار دی منبر استعمال شي، هر یو تنظیم هغه آواز اوچت کړي دغو ظالمانو خلاف. دا داعش نه بتر دی، القاعده نه بتر دی، طالبانو نه بتر دی، دا ایک نمبر افساد فی الارض مصادیق دی. دوی سره جنگ پکار دی، دوی سره دغه خوږه لهجه نه دی پکار چې ما تاسې کومه شروع کړې ده
سوره بعد خبره ده مخی بازار کې خرڅېدل، میربخیلو کې خپل سنټر دی، ملنی کې خپل دی، اګری کې خپل دی، زیړون کې خپل دی. خو اوس سوچ کوه متبخري ته لاړ شي وژړېږي، بس مونه حسین رضی شو ښه دوکه مو ځان ته ویر کړي دی، مویا ویر کړي دی، تویا ویر کړي ځان ته. اوس دا ظالم لګیا دی ظلم د کوي، د ظلم خلاف مو یو نشو کېدای. دا 5 کسان روغ زیړونکي تو سره نشه پرووایډ کوي، تقسیموي ویل ورباندې خاموش شي. وشکه حکومت یې پرېږدوئ، سل کاله بعد بیا حال نه کوئ. دلته زه واضح الفاظو کې آیم، مګر دا خبرې ورسېږي دغو منشیات فروشو ته. زه یو لطیفه جمله دا ته استعمال کوم، زه یو ځای کې وم که روخاني به منشیات فروش خلاف مو خبرې وکړي، چونکې مالته موجود وه ځکه مو ویله ویلې څه داسې ځای کې وایي څه هلته وي بیا پاتې ولګېږي. څه واضحو الفاظو کې مو ویله لاندې نه د چا واوه کوله، دی ویله څه مشال وي، ډېرې ښې خبرې دي، څه مدام ختم شو مو ته څه ډېرې ښکلې خبرې ملا هلته د ویلې نه ویله بل نه ډرېدې څه اوس تا اوسه شریکي دا اوس سلکتا ویلوړ. دا یې مو ډېر افسوس خبره دی. قسم مارګې واورېږېدی، زه به والله الله سات دی قسم کوم که دغو ملعونانو وجې نه قاتل شوي ته شهید دي. وشه شهادت خو اسرائیل نه دی پوهېدی که نه څه کشمیر ته اوسې لاړ شي. دغو ملعونانو سره جنګ پکار دی. د 1 نمبر سلیمان دي، د مافیا کسان دي چې د هغې علاقې ځوانانو سره کسه کلام یې څه ته راواخیستو، کتاب یې ونه واخیستلو، کله یې دې ته نشه لاس کې ویر کړله، یاد وساته دوی مذهب دښمن دی چې نشان ډنډه وړی شي، دا بله ورځ یې دین دښنیه کوی شي، دا محمد آل محمد مقابلې ته ودرېږي، دا الله رسول مقابلې ته ودرېږي، دا بیا نموس نه دی تړلی. ویلی روایات حدیث دی چې هغه یوه مخصوص شیطان دی رګو باندې مسلط شي، هر رګ نه یې حیا وبشي که یې دې نموس ته چا لاس ورنږدې کړه دې کې بیا حرکت نه رسي. دا روایات حدیث دی، بیا هېڅ اثر نه ورباندې کوي. نو لهذا زه سوال کوم مختلفو کلو علماو مختلفو تنظیمونو سره متعلق وي، هر څه شرعي وظیفه یې وګڼو، لکه څنګه لمونځ شرعي وظیفه دی، الموز روزه شرعی وظیفه ده، زکات شرعی وظیفه ده، خم شرعی وظیفه ده، حج شرعی وظیفه ده، مطعم و شراب شرعی وظیفه ده. دغو خلاف آواز وشتواله دا شرعی وظیفه ده. ایدی په بماو تعالی پښتنه کیږي، دغو نسلونو په پښتنه کیږي. اوزه منیجر صاحب څخه کومه خبره وکړه، هغه پلار مسلوم ده، هغه بچی نشي سره روغ دی کړلو، هغه بیله دی، هغه څه کوای نشي چې ما ورته اوس ونه درېږو. زه به یو مثال دا در کوم، مکې کې اسلام نه و راغلی، هغه وخت کې پیغمبر د ځوانۍ زندګۍ کې و، جوان و. ځنه کسان جمع شول مکې کې، حلف الفضول کمیټه یې جوړه کړله، حلف الفضول نمایه وه چې دپاره یې جوړه کړله چې مکې کې که چا سره ظلم وشولو یا مکې ته څوک راغللو، د مکې خلکو ظلم ورسره وکړلو و هغه مظلوم بیله دی، په کار دی موږ کمیټې به هغه ته اجتماعي سزا ورکوو ظالم ته. خبر ته مو سوچ دی؟ هغه وخت کې پیغمبر یا اسلام نه و پیلو کړی یا دا خلکو نه خبر نه و چې پیغمبر څه ویشن دی، خو پیغمبر امین و صادق نه ډېر مشهور و. ځوانۍ حالت کې دعوت ویر کړلو چې یا رسول الله راشه دغې کمیټې کې تا مو سره رکن شه. پیغمبر با وجود ده چې هغه مشرکین و، منافقین و، کفار و، بت پرست و، خو چونکې ظالم خلاف مظلوم سره ولاړ و، پیغمبر دغې کمیټې رکن وګرځېدلو، رکن یې وګرځېدلو. بعد کې چې کله اسلام پرشان شولو، رسول الله بیا یوه جمله استعمال کړه که چیرې مغه شی حلف الفضول غونده یوه کمیټې د ظلم خلاف مظلوم حمایت کې جوړه شوه، زه بیا رکن وم، اوس یې بیا حمایت کوم، زه بیا حمایت کوم. نن ما و تاسې پکار دی دغو ته ودرېږو، دغو خلاف آواز وشاد کو، کمیټې ورته جوړې کو، وایي څه کوئ کلي کې، وایي وایي وی بشوی کلی نه بشوی ایدی خون راشد دغه دی مجتهدانو فتوان موجودی دي، دغو کسانو سره جنگ ضروری دی. دوی سره دغه په منبرو باندې او دې ملا سره دوی خبرې کوي، وایي کی هغوی نه اثر نه کوي، هغوی کې غیرت شته نه.
بغیرته سړي ته هر څه وایي. حدیث دی چې کله حیا ونه وشي، که تو ته یې څه وویل هغه مې نه کوي، که تو څه ورته وویل هغه مې نه کوو. دوی سره به اتفاق یونیټي په کار دی. هغه کار نه کوو چې هغه موږ ته سکولو کې به یې اووم اتم کې یا څلورم کې خیال څه هغه مینګه کرتانګ شوله پیشو نه څه دغه نه به ځوان څنګه بچو بیا ټولو میټینګ وکړو. میټینګ کې فیصله وشوله چې ژرژنګای په کار دی چې پیشو غوړې کې وي چې هغه رسي وشه اواز دی موږ ته پاته لګي چې پیشو راغه ویله دا خو خبره صحیح دي دغه ټولو اتفاق راغی چې جویبي چوک خبره دغه دی چې دغو ته به مخ ته ویرسي چوک. بهرحال یغې دنیا دپاره، قیامت دپاره، دین دپاره، د غچوانانو دپاره، د غیالکې دپاره او ټول خپل سیاسي مفادات بلای طاق وي دغه دپاره خالص خدای دپاره ودرېږئ. انشاءالله که خلوص مو کې وي مو پنځه وکړه دا مونه زیات ویلي نه وي مو مقابلې ته نشر وتای. خو دغه خلوص نشته دی، سیاسي مفادات مد نظر شوي دي. هغه وجه دغه دی چې دغه پنځه په موږ نن سورور شوي دي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.